बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ګرانو کتونکو ما ته وایي پریشي خان تاسو ګورو خپل فیوریټ پروګرام چې کوم نوم د ستړی مشي اکچولی زه او ما سره چې ما کو هوست ظاهري خبره ده هغه ما سره همیشه پروګرام کې حنیف الرحمن صاحب موږ لګیو خپل چیټ چاټ مو کوله همیشه په شان لکه پروګرام منځ کې چیټ چاټ کو بیچ کې لګیایو چې کله بریک بیا هم لګیایو اوس هم لګیاو एकदम پلی کا اینی هاو ما سره دی وخت حنیف الرحمن صاحب موجود دي او ماشاءالله نن داسې لګي چې سخت یخنیانې پر راغلي دي بیکاز اوسه پورې به ماشاءالله زه ټو پیس به اچولی ولا به کیژول ډریسنګ به کړی ډېر ښه به لګېدله جینز وینز به خو نن چې کوم دا غټ جاکټ اچولی ده ما ته لګي چې هغه خبره ده چې سردیاں آئی نہیں سردیاں آ گئی ہیں اینی ہاؤ the one and only حنیف الرحمن صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام پریشي ډېره مننه تھینک یو سو مچ ډېره مننه ډېره مننه طبیعت مو ښه ده بالکل زبردست یخني خو راله که نه وګوره تاسو هم هغه جاکټ اغوستی ښه ګرم او ما جاکټ چله ده خو تاسو ډېر زیات کاره بچولی زما یخني ډېره زیاته کېږي ځکه ما هم کېږي زه خو بغیر هیټر نه ګرځم راګرځم نه ښه زه هیټر سره نه کښېنم هیټر چې دی ما په سر هم دړ کوي او هیټر نه زما لکه آسی بړستن او جاکټ او جرسي او سویټر وغیره اخلم خو هیټر ته کوشش کوم چې کښېنم اصل چې داسې کنه چې تاسو خپل ځان مکمل ډاپاو کړی کنه نو بیا هم سړی یخني نه کېږي موستلی خلک چې کوم ده چې کومه سردي ده کنه سر جي اخپو نه سړي ته راځي چې ډبل ساکس مو اچولي یا ساکس بیا ښه فیل کېږي بالکل او لاندې مو چې لږ وړه غوندې پجامه اچولي کنه لکه تاسو جینز اچوله چې نورې کپړې اچو ساده مطلب دغه ضروري هغې لاندې چې کوم سکینی غوندې پجامه واچو هغې سره هم سړی ډېر زیات ډېر کمفرټیبل خو پرې یو خبره پکار ده چې موږ خپل کتونکو ته بار بار وکړو او هغه دا ده چې په هر یخنۍ کې په هر بدې موسم کې تاسو ګورئ چې په سونه خلک چې کوم دی هغه د هیټر دا ګیس چې کوم دی د لیکیج په وجه باندې هغه مړه شي هغوی څه کوي د شپې هیټر ولګوي او یا چې دی هغه چې کومه ګیس د هغې نه خارج کېږي نو بس هغو ته اوده شي اکثر بیا ګیس چې دی هغه بند شي یا ختم شي د هغه سمیل چې کوم دی هغه ټول جسم دومره داسې کوي چې اکثر تاسو ګورئ چې اکثر خلک د هغې نه چې دی ډېر واقعیات کېږي لہذا د هیټر د بندولو اولنۍ ذمہداري چې دی که نه هغه په ځان باندې واچوئ چې کله هم تاسو اوده کېږئ د اوده کېدو نه مخکې هیټر بندوئ هیټر ډېر خطرناک شیز دی ډېر خطرناک شیز دی خو نن سبا خو سر جي ډېر زبردست هیټر راغلی دی چې مطلب بجلۍ او په ګیس دوه سره باندې چلي لایک کاینډ اف بلور هغه په هر ځای په کلیوالو سیمو کې ډېرو کومو خلکو سره شته یا په ښارونو کې په ښارونو کې هم د ډېرو کومو خلکو سره هغه دی که نه هر چا سره خو نشته که نه نو چا سره هغه هیټر دی نو بس ټیک دی ښه خبره ده خو چا سره چې نشته او هغوی د ګیس دا هیټر چې کوم دی هغه د هغې استعمال کوي نو بیا د اوده کېدو نه مخکې د لازمي هغه بندوي ډېر خطرناک دی ډېر زیات خطرناک دی وال صرف کمرې نه شاته دی بند کوي ایگزیکټلی خدا نه خواسته چېرته لیکېږي چې مسله یې هغې نه خدا نه خواسته اموات کیدی سي هغې نه خواسته نورې هم مسلې کیدی سي سم ټایمز الله دې نو کې فرض کو چې لګیا یې پوره کمره چې ګیس پھیلاوي او څوک سګرټ پرتیلی ولګوي بلاس خو به کېږي او ډېر نقصان کېږي هغې سره په هر یخنۍ کې موږ داسې واقعیات ګورو په مختلفو علاقو نه خبرونه راځي لہذا د کوشش دا کوي چې د هیټر استعمال د ورځې هغه هم په داسې ټایم کې ځکه چې د ورځې هم خلک د دې نه مړه شوی دی کمره کې هیټر لګولی دی اوده شوی دی نو هیټر ته خدا پته نه چې دا شپه ده که ورځ ده هغه خو یو شانتې ګیس د هغې نه خارج کېږي نو د ورځې هم احتیاط پکار دی چې د اوده کېدو نه مخکې لازمي چې دی که نه هیټر بندول پکار دي او ستاسو خبره بالکل ټیک دی یوازې د هیټر هغه وال نه بلکې مین وال چې کوم وي هغه هم بندول پکار دی هغه ډېر ضروري ده بالکل موستلی داسې مې که نه خدا نه خواسته داسې حادثات اوسي خیر نه هو سر جي یخنیان راغلی زه خو ډېره خوشحاله یم بیکاز چې کله به موږ پروګرام کولی موږ به ویله ګرمي ډېره زیاته ده زور یې نه کمیږي یاره اوس خو ستمبر هم راغلی ما خو ویله اوس خو ستمبر هم راغلی ګرمي نه ختمېږي خو خیر اوس یخنیان راغلی ما ته خو ډېره ښه لګي او بل یخنیانو چې کوم دا سپیشلی که زه اسلام آباد خبر وکړم دسمبر خاص کر دسمبر سلی دا نومبر سلی د دوه ول د ماښام چې کوم د ماښام چې کوم ټایم ده اوهو لکه یو خو سړي ته خوند ورکړي چې فیملی سره بهر وځي چای مې وڅکې او بله ټول نه صحیح خبره چې ځکه ما وایي چې لږ کو ماته زه دې نه ریلیکس یم بلکې ټول خلک دې نه ریلیکس دي چې هغسې کووډ شته خو هغه زور یې لږ کم شوی نو هغې سره دا وسو چې ایټلیست خلک بهر ووتل ایونټ سټارټس لل هغه میوزیک کلچرل نایټس له میوزیکل نایټس له هغه هم سټارټس لل اوس بله ورځ به خیال چې کلچرل نایټ پښتون کلچرل نایټ نو خلکو ډېر زیات انجوای کړی نو هغې پر بیا ګیدرینګ هغه سټارټس له هغسې یو نو خوندونه او مزې د ژوند ول چې کوم یو رنګونه هغه واپس را روان دي نو زه خو دې باندې ډېر زیاته خوشحاله یم امید لرم چې تاسو به هم داسې فیملی سره بهر وځو راوځو زیات چې کوم فیکټر دی اهم هغه دا دی چې خلکو ویکسینیشن چې دی وکړو ډېر زیات بالکل او دا وایرس داسې دی
چې کله دا د یو نه بل ته مطلب ځي نو دا کمزوري کیږي او چې کله تاسو دغه کړی وي دا ویکسین کړی وي نو هغه وایرس چې کوم دی هغه رنګ اثر انداز کیږي نه نقصان ورکوي خو زیات اثر هغه شدت کم شي لہذا دا د ویکسینیشن په وجه باندې او الله پاک یقینا فضل دی الله پاک فضل شوی دی نو دغه معاملات کم شول خو هلته کې دا ډنګي سیوا شوې ده ډنګي سیوا شوې نو چې یو مسله ختمېږي بله شروع کېږي ډنګي له وجې نن سبا هر چې دوم کس ته ګوري هغه وایي زه ډنګي پازیټیو ټیسټ پازیټیو ده خیر نه هر شي به سرجي احتیاط ته که کومه بیماری ده پکار ده چې موږ ښه طریقې سره احتیاط وکړو او د ریزن از چې احتیاط ضروري ده بل کرکټ میچز هم ډېر ښه روان دي موسټلی خلک بله خبره ده انډیا میچ لګیا نو ما فیملی والا ډېر زیات خلک ورته ناست وو I was like نن خو انډیا میچ د پاکستان سره خو نو تاسو ولې ناست یو وایي چې یار نن د انډیا ووځي د ورلډ کپ نه موږ به خوښه لکه میچ دوره خلک شوق سره ګوري او د میچ سره یو بله زبردسته خبره دا اوسه چې اټلیست خلکو ولغه اټینشن ډایورټس لای لکه اوس که موږ وګورو ګیس بلونه ډېر زیات را روان دي بجلی بلونه ډېر زیات را روان دي که مهنګایي خبرو کو ډېره زیات اصله پټرول نور به هم ګرانېږي خیر پټرول ډېر زیات ګران هم دي اوس پرون پی ام صاحب ویل چې نور به ګرانېږي بالکل وزیر اعظم پرون دا خبره وکړه چې نور به هم ګرانېږي تاسو ځان تیار ساتئ ذهن ته او بله خبره دا ده که نه سرجي چې که ایټلیسټ وګورو اوس سردګانو چې لږ دا نورې بیماریانې چې کمې دي که نه هغه لږ کمې سي دا خیر د دا مرۍ شارې خرابونه ولې زیاتې سي لږ کانسي مانسي سي پښتو متل دی که نه وایي چې مرګ وي نو تبې ته غاړه کښېږدي دا کووډ او دا غټې غټې بیماریانې خلکو لیدلي دي دا مرۍ او دا پوزه دا دواړو څه ښکارې نه اوس ما ته خدای څنګه نه کړي چې لږ مې مرۍ خارش مارش وکړي چې هغه ګولۍ ورته چون لکه ته غلی کښېنه مړ تا سره څه مسله نشته خیر نه سرجي بیماریو خبره راله نو هیلث خبره راله د خلکو صحت خبره راله تاسو که یو ډېر غټ هاسپټل ده ډېر یو غټ نام ده شوکت خانم نو مو اورېدلی ده که وګورو نو دی به چې کوم ده د دیول برانچز چې کوم دي پورا پاکستان چې پھیلاو دي او دی چې د ټول نه ښه خبره چې کومه دا ده کینسر وال چې کوم پیشنټس دي هغه ول مفت علاج کیږي او موسټلی هلته چې کوم ټیسټونه دي هغه تاسو ته پته که موږ عام پرایویټ هاسپټل نه وکړو نو هغه ډېر زیات ایکسپینسیو وي نو هغې سره چې کوم غریب خلک دي یا غریب نه میډل کلاس خلک هم دي هغه هم نسي افورډ کولی دا غټ غټ چې کوم پرایویټ هاسپټلز دي نو شوکت خانم چې کوم هاسپټل ده هغه یو غریبانو لپاره یا عام خلکو لپاره ډېر زیات زبردست دی وخته هغه هیلپ کوي غوول او که دا بیماري موږ وګورو نو کینسر داسې یوه بیماري ده چې کمې نه همیشه ویل کېږي چې دې نه بچت نشته چې کینسر وشي نو وایي دې نه بچت نشته خو شوکت خانم چې کوم هاسپټل ده د کوم چې هغه عمله ده چې کوم هغه سټاف ده چې کوم ډاکټرز دي هغه همیشه دا کوشش شي چې خلک صحیح طریقې سره فیسیلیټیټ کړي هغه صحیح طریقې سره علاج وکړي هغې حوالې سره موږ سره سرجي ډېر زبردست خو نن پیکیج ته هغه سی ای او سره موږ نمایندې خبرې کړي دي د کینسر حوالې سره د دس هاسپټل حوالې سره نو راځئ ګرانو کتونکو چې دا پیکیج تاسو ته ښکاره کړو هغې نه پس په دې باندې بیا ډسکشن هم کوو جی ویلکم بیک ګرانو کتونکو زه به تاسو ته هرکلی وایو پیکیج تاسو وکتلی او ډېر چې کوم د معلوماتي دا پیکیج ده او امید لرم چې تاسو ته به دې نه ډېر زیات انفارمیشن ملاو کېږي هغه سی ای او صاحب ډېرې ښې خبرې وکړي د علاج حوالې سره هم د احتیاط حوالې سره هم او موسټلی سر جی مونږ ته پکار ده چې کینسر یو داسې مرض ده یو داسې بیماري ده یو داسې موذي مرض ورته ویلی شو چې هغه چې ولګېږي اچانک انسان چمو دی چې مطلب تقریبا 15 شپږ میاشتې زیات نه یو کال هغه نه پس انسان نه بالکل ختم سي موږ د دې حوالې سره دا کون پکار دي سرجي موږ بریک هم دا لګیو چې موږ اصل چې خپل چیک اپ نه کوو لایک موږ سرجي موږ ډېر ایزي چې کله درد را چیک سي چې خدا نه خواسته چې پرابلم سي بیا موږ هاسپټل ته ځو نو دې کې دا مسله ده چې موږ ته پکار ده چې اټلیست کال په کال پورا جسم مل چې کوم دا ټول ټیسټ وکړو چې آیا خدا نه خواسته ته رسولۍ نه جوړه بڑا چرته خدا نه خواسته چرته بله مسله نه شوي تاسو په دې مسلې څه وایو نه بالکل دا خبره ډېره زیاته مهمه ده تاسو ګورئ چې په ترقي یافته ملکونو کې هلته یو کلچر دی چې هر تقریبا ډېر خلک د شپږ میاشتې پس اته میاشتې پس خپل مکمل کمپلیټ چیک اپ چې دی هغه کوي خو هلته کې چونکې دا یو سهولت خلکو ته میسر چې دا تمام چیک اپ څومره چې د سهولیات د صحت هغه حکومت ورکوي خو پاکستان کې چونکې خرچه ډېره زیاته راځي خلک نشي افورډ کولی او پاکستان کې د خلکو ذهن هم داسې نه دی چې موږ به خپل د جسم مکمل چیک اپ کوو چې که څه داسې بیماري چې موږ ته پته نه وي چې د هغې پته ولګي نو
کچري دغه رنګ تاسو خبر درود د کشپګ میاشتې بعد ته میاشتې بعد لازمی خپل چیک اپ کوي نو هر بیماری چې کوم دی هغه په انیشل سټیج کې معلومیږي نو په شروعات کې په آغاز کې د هر بیماری علاج چې کوم دی غډیر په اسانه کیږي ایون د کینسر علاج چې کوم دی اوس خو د صحت شعبه چې دی هغه دومره ترقی کړې ده په ټوله دنیا کې او ټیکنالوژي په پاکستان ته هم ډیر حد پورې راغلی ده چې د هر بیماری علاج چې کوم دی هغه ممکن دی او موجود دی لہذا پکار دا چې مونږ په خپل صحت باندې توجه ورکو کم از کم چې راته په ټایم باندې پته ولګي نو علاج به کولی شو بیا ځکه یو داسې سټیج راشي چې هلته کې بیا دوایي او ستنې او ګولۍ دا هیڅ قسمه چې د علاج چې کوم دی هغه اثر نه کوي لہذا په وخت باندې پکار ده چې مونږ معمولی شانم که مونږ ته پته لګي چې څه پرابلم شته پکار چې فورن ډاکټر لزو او خپل چیک اپ کې ضروري بالکل ګرانو کتونکو خبره همیشه ویل کیږي چې جان ہے تو جهان ہے نو اول خپل صحت وال خیال کون پکار ده ګرانو کتونکو پروګرام چې وخت شوی دا یو وړې شان دمه ول دمه نه پس په مونږ سره موږ ګیسټ هم موجودي بیا ورازو تاسو سره بیا غپ شپ لګو چې تبل په مزه صرف او صرف مونږ سره اوسئ جی کتونکو پروګرام کې بیرته هرکلی ستړی مشه پروګرام دی تاسو نیغ پنیغه ګورئ او زموږ دپاره زموږ د پروګرام ډیره نامتو زموږ چې کومه کوربنه ده پریشي خان زموږ سره موجود ده خو د دې سره سره زموږ دپاره یو د بل فخر خبر ده چې زموږ په دې پروګرام کې چې دې وخت کم میلمه راغلی دی هغه په ډیرو حوالو سره موږ ته ډیر نږدې دی یو ډیر ښه ملګری دی یو ډیر ښه سیاستدان دی یو په پاکستان په سیاست کې په خاص توګه د پښتونخوا په سیاست کې یو ډیر اکټیو رول دی د هغوی او د هغوی چې کوم سیاسي ژوند دی هغه ډیر د نشیب و فراز نه تیر شوی دی اوس هم تیریږي ډیر دلچسپ پرسنالټي ډیر دلچسپ شخصیت زموږ ډیر ښه ملګری محترم اجمل خان وزیر صاحب زموږ سره موجود دی اجمل بھائی ډیره مننه تھینک یو سو مچ هرکلی او ستړی مشه ته پروګرام کې وایو السلام علیکم سر جی هرکلی درته وایو ثانک یو څنګه تاسو سر جی ټیک یو الله فضل د خیر خیریت شاش بشاش کاری انیف یخ اخسته دی یخ زیات شوی پروگرام سٹارٹ کے موبل ہے سر جی سردی آئی نہیں سردی آ گئی ہیں لکه دو تک لگی چې ډیر سخت سردیان راغلي دي خو تاسو سر جی ماشاءالله ډیر زیات انرجیټک فرش لګو څه دی خاص راز د تاسو را چې شپې کریم وغیرہ لګاو که آیا او نه او خبره پریش او رستورانت چې دی کنه هغه نکار راځي هغه مونږ اډ ګورو کنه بالکل بالکل نو دا نکار وجه سره دا لګوي چې موږ ډیر خلک دي چې هغه نه کوپی کی کوټونه چلی دي یخنی مو کې دو بالکل ماشاءالله ویس کوټ کې هغه ریلیکس نه دی او کنه جی سر جی سر راز د دیوال بهرحال دې کې مین خبره ده چې دې کې نوري څه راز نشته صرف یو راز دی چې په الله باندې یقین مضبوط ایمان او دوم د خپل زړه چې کوم دی کنه دا کلیر صفا ساتل پکار دی بالکل نو بیا هیڅ شی نشته او ما دا ډېر خلک لیدلی دي په لایف کې او بلکې دا په نشیب و فراز چې برن الله تعالی پاک ډېره ښه پرسنالټي ورکړې وي ډېر ښه دروند پښتون هم وي او ځان ته پښتون هم وایي لکه موږ خو پښتانه بیا دا وي که نه چې موږ خو پښتون یم که نه او ښه دروند پښتون به ځان ته وایي او داسې کار به در سره وکړي چې تا به سوچ نه وي کړی چې بھائی دا هغه پښتون و چې هغه ماته وي چې زه داسې دروند پښتون یم نو بس دغه خبره خو یې نشیب و فرح دا ته وایي اجمل صاحب چې اوس چې کوم تاسو د سیاسي ستاسو به یقینا سیاسي هلې ځلې روانې وي دا سیاسي هلې ځلې سبا څه دي څه کوئ څه نه کوئ ځکه چې پښتونخوا حکومت کې کله تاسو وایي ایز ا ترجمان تاسو چې کوم رول و ډېر اکټیو و موږ به کتل چې تاسو به هغه موږ چې ته حرف عام کې وایو چاپي به هم تاسو لګولې بازار ته به هم تلئ مارکیټونو ته به هم تلئ عام خلکو سره به هم ناست وئ میډیا په حواله باندې ستاسو په حواله دا یو تاثر دی چې ډېر زیات نږدې ملګرتیا هر چا ته اویلیبل او په کووډ چې کله شروع کې راغی چې ډېر زیات خلک چې کوم دی هغوی تښتېدل تاسو په فرنټ لاین باندې وئ او تاسو ډېر اکټیو رول پلی کړی دی اوس تاسو بالکل پس منظر ته تللی یئ هېڅ قسمه اکټیویټي سیاسي نشته نو آیا صرف د عهدې پورې ستاسو هغه مطلب هلې ځلې وې
هدا نشته تاسو اکټیویټي نشته حنیف لکه تاسو کو ګورئ که نه زه خو لکه په دې حکومت کې چې نه هم وم وین آی واز ان کاف لیګ نو په هغه ټایم کې مطلب دی چې ما ټوټل چې کوم پولیټیکل لایف ته ډېر اکټیو تېر شوی دی هلته زه په هغې پارټۍ کې مرکزي سینیر وایس پریزیډنټ وم ټوله لکه هغه پارټۍ کې مین تاسو پته وي په هغو ورځو کې هلته به زه په خیبر باندې راتللم دا خو لکه موږ یو دوم کور دی که نه خیبر او دلته چې دا کومه ریسپانسبیلیټي وه په کې پي کې کې ما سره دوی درې ریسپانسبیلیټي وي یو خو دا فاټا مرج و هغه ما سره و او سیکنډ بیا دا انفارمیشن ما سره ترجمان خو زه د اول ورځې نه په دې باندې خیبر پښتونخوا حکومت بیا انفارمیشن پیر ډپارټمنټ ما سره نو ډیفینیټلی په ما باندې لکه که ته یو سوچ وکړې چې فاټا راله مرچ وه په کې پي کې کې نو اول پولیټیکل اپوینټمنټ لکه آفټر شپېته کالو نه بعد دا اختیار راغو اول به گورنر پولیټیکل ایجنټ په او بره به پریزیډنټ و نو چونکې چینج شو نو چې کې پي کې یې سر راله لا جوړه شوه هغې نه بعد دا اختیار راغو د گورنر نه وزیر اعلی ته نو وزیر اعلی چې چیف ایگزیکټیو شو د فاټا به اول چې کوم چیف ایگزیکټیو و که نه ایکس فاټا هغه به گورنر و نو ډیفینیټلی بیا هغه زه انچارج د فاټا خپل ولګولم چیف منسټر صاحب نو هغه هم ډېر کروشل ټایم و ډېره سخته وه شپېته کالو نه بعد لکه زه به تا ته دا وایم چې حنیف په لکه خلکو خبرې کوي که نه چې بھائی په ایکس فاټا کې لکه چې کله مرچ وه دا په 5 کالو کې به مرچ کېدله که ته وګورې سر تجهیز کوي نو هغه بیا پېښور هایکوټ هغه پکې هغه بیا فورن شوله بهرحال په هغې باندې ما څو ځله خبرې کړې دي ډېر ځله خو دا چې مونږ په هغې کې په وار فوټینګ باندې کار کړی مطلب چې ډېرې مسلې وې ډېرې خبرې بیا هغې نه بعد چې دا بلکې ورسره بیا چې کله دا د انفارمیشن ما ته راکړو په 3 مارچ او د 10 جولای پورې ما سره تقریبا آلموست 3.5 میاشتې ما سره و انفارمیشن ډپارټمنټ نو په هغه کې چې ما ته دلته چارج راکړو کرونا راغله نو چې کرونا راغله نو ډیفینیټلی موږ ما ته یاد دی موږ فرست کابینټ میټینګ چې په دې حوالې وشو په هغې کې ما ته د کابینټ دا فیصله وکړه چې بھائی 2 منسټران دغو ته به چوټي نه وي نور ټول منسټرانو ته چوټي او ټول به په کورونو کې وي او بار به نه راوځي ولې چې هغې په وجه به دفترونو ته خلک راځي هغه وجه به نو په هغې کې اوس مونږ ته راپاتې شوه که نه لکه مجبوري وه نو په هغې کې دا و چې مونږ سره 2 لارې وې نمبر 1 دا وه چې بھائی صاحب داسې پټېږه را پټېږه او داسې لکه مطلب چې دا څنګه خلک کوي مونږ په هغه فرنټ فوټ باندې وو اسپتال ته به تللی نو ډیفینیټلی چې ریسپانسبیلیټیز دا سوه په هغې کې بازارونه او ایس او پیز او دا او دا راته پته لګېدله چې په کرونا کې دا پرون پلان کې ځنې مړ شو پلان کې ځنې مړ شو دا راته پته وه د خوف ما ته اوس یاد دی ما انفارمیشن ډپارټمنټ چې څومره د ما سره پی آر اوز وو هغه غریبانو ته ټول سرکاري چې کوم پی آر اوز وو ما چې کوم پی ایس وو یا ما سره په ډپارټمنټ کې چې څومره خلکو هغو ټولو ته کرونا وشوه روزانه او ما سره به ناست وو په سبا به پته ولګېږي چې کرونا وشوه ایون دغه موږ چیف سیکرټري وو کاظم نیاز ډاکټر کاظم نیاز دغه هم کرونا وشوه چې هېڅوک نه شو مطلب په ډېر حساس وخت باندې په ډېر حساس څوکۍ باندې ډېر په حساس وخت کې یو تاریخي لمحات لکه فاټا مرجر کووډ دا ډېر خبرې وې نو چې موږ بیا راته دا ووایئ چې ستاسو کوم خدمات وو کوم اکټیو رول تاسو پلی کولو او دا حقیقت دی چې پښتونخوا کې په انفارمیشن منسټرۍ کې داسې اکټیو رول ستاسو نه مخکې دا مبالغه نه کوم په دې هم نه چې زموږ ملګری هغه ملګرتیا لحاظ هم نه کوم چې کوم غلطه وي ورته به وایو چې غلطه ده داسې رول چا نه پلی کړی په کار نه وه چې تاسو ته بیا د دې ریوارډ میلاو شوی وی په کار خو دا وه چې تاسو ته بیا د دې په نتیجه کې هغه ذمهداریان درکړی شوی وی ځکه تاسو ډډي ورکړه نو آیا صرف یوې واقعې چې هغه وروسته بیا غلطه هم پروف شو چې غلطه ده نشیب و فراز ملاو شله که نه بیا نه اوس هغه نشیب هغه خبره کوم که نه نو په کار خو دا و چې فراز ورته میلاو شوی وی که نه تر اوسه دوی په نشیب کې دي نشیب ورسره نو دا موږ وایو چې دا د دې ذمهدار څوک ګڼئ او دا اوس څه کېږي دا زه تاسو ته د دغه غږ درکړم چې ان سی او سی دا چې کوم ما ته یو ورځ خپل چیف سیکرټري صاحب وویل کې پي کې ډاکټر کاظم نیاز ما ته ویل وایي چې اجمل پرون په ان سی او سی میټینګ کې
تا ذکر شوی دی او لکه مته ده چې تا چې کم کار دی ډېر اپریشیټ شوی دی نو وایي ته به د ما د دفتر نه NCUC میټینګ کې به مته چې هغه ویلي دي چې دی به راځي هغه چونکې په ویډیو لینک باندې نو ما ورته ویل ټیک ده ما ورته ویل دا کار خو به مونږ بیا هم کولو بیا به مو کولو ایون په هر لیول باندې لکه د خیبر پختونخوا په تاریخ کې پرېږده زه دا پر چیلنج کوم په خیبر پختونخوا کې پرېږده پوره پاکستان په لیول باندې د ما 3 میاشتې 3 مارچ نه تر 10 جولای پر ما چې کوم اکټیویټیز یاد دي زه په ټول پاکستان کې ټول وزیر صحت وزیر اطلاعات ټول زه چیلنج کوم چې په معنا زیات ایکټیو رول چا دا غړې لکه ماته یو فګر راکو انفارمیشن ډپارټمنټ اخ کې 100 ډیز کې 75 ډیز د ما ټوټل پریس کانفرنسز او بیا دا چې خیبر پختونخوا په تاریخ کې دا چیرته نه دی شوی چې یو صوبایي منسٹر ته اول هم اوس هم چک کوي چې مته چې لایف هر ټي وي چینل خیبر خو به مونږ عامه شخ کارول لکه ټول چینل ستاسو کردار بالکل ستاسو اکټیویټي بالکل واضح ده سوال دماغ دی کنه په کار خو دا وال چې د دې تاسو ته ریوارډ ملاو شوی وي بالکل په دې کې ما ته ریوارډ ملاو شو وجه دا وه چې دا ریوارډ لکه ګوره ما د لرې کولو څه بل بندوبست کېدو نه تاسو نه پرابلم ولې او څه پرابلم او چاته پرابلم ګوره ما چې کوم پرابلم وکنه یو خو ما سره لکه اوس زه به دا وایم چې حنیف جان ما دوست دی او ما ته پرونو نه راګران دی او حنیف جان به ما سره داسې پریټنډ کوي چې لایک ا برادر لکه په پښتو کې چې زه تا ته وایم چې دا لاس مې در کړی دی حنیف جان دا لاس به کټ شي واپس به نه شي نو زه به په تا اعتماد کوم که به نه به کوم زه به د تا باندې به ما اعتماد وي که نه نو ته راوځې ما ته شاته په خنجر باندې ووایې نو دې کې څه شي په دې کې خو د هر چا سره دا انسیډنټ کېدی شي ما سره خو هغه کار شوی تاسو نو نقصان سو خلکو ته دا چا چې تاسو وکنه په دې کې لکه دا تلخ حقیقت دی چې ما ویلي دي په دې باندې چې یو خدای وي که نه چې لکه مته ده چې یو کار شوی ګوره زه لګولی دی وم زه منسټر دی جوړ کړی وم ذمہواری دی را کړی وی یو اول ترجمان بیا فاټا انچارج منسټر بیا د انفارمیشن بیا دا هر شی چې ما ته راکړل بیا آخر په دې باندې په دې ملک که چې تاسو سره د هغوی زه به دا ووایم که ستاسو په حواله د هغوی څه نیګیټیو سوچ وی نو بیا به تاسو له دومره مهمې ذمهدارۍ نه درکولی تاسو له دومره مهم ذمهدارۍ نه درکړی تاسو یو مقام ته هغوی ورسولی او تاسو په خپل محنت ولاړئ نو بیا په دې 3 میاشتو کې څه داسې شوي دي چې هغوی وویل چې نه وروره دا شی ټیک نه دی دا خو ګوره اول ما ته هم صفا خبره خوند کوي نو جانه پته نه لګېدله ولې چې لکه ما ته دا پته لګېدله چې ما ته لکه پکې کې ډېرې خبرې دي ډېر کسان پکې انوالو سوري ټو کټ یو کومه پیچای خبرو کو نو اسد عمر سره هم داسې شوی و ډیر داسې نور هم وزیرانو چغو سره به آئے دن دا کارکردګي ګوره هغوی خو ډیلیور نه ګوره اسد عمر خو خپل الزامات هم نه اسد عمر خو په خپل منسټري کې هغه رنګي ډیلیور نه کړی شو کوم چې هغوی نه ایکسپیکټیشن وکړه دلته خو 100 مارکس دي که نه خبره نه ده زه خو ګوره زه خو هغه خبره کوم چې دی لګولی وم دی عهدې راکړې وې هغې نه بعد بیا دی وباسلمه بیا دی کمیشن راته جوړ کو بیا 10 که 12 میاشتې مطلب دا چې بیا دی خپل ووی ما خو هېڅ نه دي لیدلي نه مې څه ویلي دي ستاسو سیاسي بصیرت څه وایي زموږ دا سوال داسې وکړم ستاسو سیاسي بصیرت څه وایي ستاسو سیاسي پوهه څه وایي چې ستاسو نه پرابلم چاته ولي و او څه حنیف ما ته A to Z پته ده بیکاز چې بالکل پارټ اف د ما ته 15 میاشتې وشوې ما پوره ریسرچ پې کړی دی ما سره هر شی مته ده لکه ما ته پته ما ته ټو بی ویری فرینک داسې خبرې مخامخ راللې چې کوم خلکو په باره کې ما سوچ هم نشو کولی چې دا به داسې ما سره کوي ما سره یو خپل کار کړی دی ډېر په طریقې ډېره په خوږه طریقې لکه مته ده چې اوس لکه دا خبره داسې ده چې اوس دا تاسو مروتو ژبه کې څه ورته وایي صفا صفا خبره ده چې موږ سره دښمني سوې ده هغه نه ده شوې لکه دا د کرپشن خبره دا جالسي وه او که نه دښمني وه دا جالسي وه او که نه دا په دې کې دا و چې مته ده چې
په دې کې بچا وی چې اول خو دا چې پلان کې کړی دي چې پلان کې سره به ما ورته ویل مې یار دا دې ولې کړی دي یغ به قرآنونه طلاقونه شروع کړي چې ما نه دي سره کړي پلان کې در سره کړی دي نو بیا چې ټوله ماته پته ولګېدله چې پوره یو لکه وزیر اعلی دومره ګروپ تاسو وزیر اعلی دومره علم چې تاسو په دې حواله باندې هغوی بیا څه ونه کړی شول په دې باندې حنیف جان زه کمنټس نه کوم بس تاسو جواب موږ ته راورسېدو جی او په دې باندې کمنټس اوس نه کوم لږ ګپ شپ اوسه لږ د یوه خبره درته کوم چې لکه ګوره هر شی اکسپټ دي هر شی لکه مته ده چې ما سره ډېر اسانه طریقه وه چې زه راغوښتی وای زه څه خو مته ده چې ما په زور څه نه و اخیستی وای په راغوښتی وی ماته چې استعفا راکړه ما پرېښی وی زه به راغلی عزت په طریقې سره خو لکه دا خبره چې کومه ما سره شوې ده که دا مطلب ده چې تر هغه اخري غه پورې سړی لکه مته زه کوشش ډېر کوم چې خبرې نه بهر راوځم خو لکه هغه داسې نه کېږي انساني فطرت لکه ګوره انساني فطرت ته چې هغه نه سړی نه راوځي خو بهر حال دا پکې وشو لاس پکې وشو اوس مخ ته به ګورو که نه سر جی داسې بکو چې نن حواله سره زړی ولګ پرې ځکه چې نه خو وضاحت پکار لګ زموږ خلک هم لږ پوه شي بالکل بیا هم انیل نه دوه درځه تا کوي چې ټول اچھا هغه په غکی وای کنه پنجابي کې وای بولا اډا بولا وینه صحیح خبره ده خیر بریک والو ماته لګي خاجي ما کوشن بیا پاتې شوی خبرې دې ګرانو کتونکو د وخت پروګرام چې وخت شوی دی وړې شان د میول د مینه پس واپس راځو بیا ولګ نورې خبرې ترې هم کو خو چرته بل فلم صرف او صرف مونږ سره اوسئ जी वेलकम बैक यू ज़रिए तاسو ګرانو کتونکو هر کله پروګرام ستړي مشه کې ما سره حنیف الرحمن صاحب موجود دی او د وخت موږ سره مراد الملمه هم موجود دی هغه سره خبر تر سلسله روانه اجمل وزیر صاحب سټوډیو کې موږ سره موجود دی خبره ما دا و چې پی ټی آی حواله سره اوس موجوده حکومت حواله سره موږ خبرې ترې راکولې خو چې ټول نه دی وخت غټه مسله ده تاسو هم سرجی پاتې شوي تاسو هم نه د حالات ټول کتلي دي چې آیا چې سلی دي چې کیږي مکتب چې دوال لای معاملې چې به طریقه کیږي خو مهنګای خبرو کو اچته دا مهنګای مسله ده په هر چینل باندې هر ټاک شو په مهنګای باندې خبرې تر روان دي بیکاز دوره زیاته اوس مهنګای سره کنه چې اوس موږ غوښنه خلکو لپاره هم مشکل ده نه صرف موږ ک بجلی ګیس پټرول خبرو کو دا خو مطلب غټ سيزونه دي ک ډیلی روټین واچ کم سيزونه دي ऑयल कुकिंग ऑयल واخلو تاسو چینی واخلو تاسو ارس دا سي مطلب مهنګا اصل چې اوس سمجھ نه راځي چې آیا دیبا ست طریقه کار کوي حکومت په د دې والا ست طریقه جوړي تاسو په دې باندې چې وایي چې آیا سٹارټس له اوس په کې حکومت چور ټایم وسله او مې دې سوال سره سټل مهنګای من صرف یو جمله اډ کوم تاسو ته هم سوال دی دا سوال چې دی که تاسو بالفرض په خپل منصب موجود وي که انفارمیشن منسټر وي د پښتونخوا تاسو به دا سوال څنګه ډیفند کولو دا مهنګای به تاسو څنګه درینیم کالو دا سلسله روانه ده دا خو خیر چې زه وای خو بیا به الته به ما دا خبره کول خو بیا هم تاسو په دې منځ لکه ګوره مهنګای په حواله باندې خو سمپل خبره ده چې ضروري خبره ده ما هم فیملی ده لکه بچیان دي ټو بی ویری فرانک چې بجلی بیل ورکوي بیا ګیس بیل دی چې ګیس بیل ورکوي چې هغه وګوره کنه ما په خپل بیل راغلی او دومره ټینشن تا کړو څومره بیل تاسو راغلی دی ما پسې 94000 روپۍ بیل راوړل 94 میاشتو شپږ میاشتو نه هغه بیا چې کله ورته چک کو کنه هغه ما خو په کو نو بیا پته ولګېدله چې جی هغه کې چې کمپیوټر ریډر دی یغه هغه چیکینګ وشو اغزیات په ما پسې یونټ اچولې بهرحال ماته ټیک کو 24000 او 23000 دوی میاشتې ګوره دا خو اجمل وزیر وو دا خو اجمل وزیر وو په معاملې باندې پوه لاړو شي ټیک کو یو عام سړی دی اته خو پته نشته اب خو د چورانو ډکې بیا کنه خو چې نه ډکه خو په کنه بعد بجلی تر کټ کوي نه دوه خو یې کنه دوه میاشتوال مونږ په سره غله بلکې موږ کوچ خو دا اوس لاست منت نه نه ما ول دا دی وی میاشتې 24 بیا چې ټیک مو کو او زیات ها نو دا اوس موجوده حکومت درته وای ساو سیاسي بصیرت د موجوده حکومت په دې معاملاتو باندې پوهیږي نه د کنټرول نشي کولی او کنه واقعیتا د دنیا حالات داسې دي چې دوی به خامخا د مهنګای کوي ګوره یوه خبره خو دا ده چې فرانکلی سپیکینګ چې ما خو زه چې کله دا ومه نو
پرایم منسټر صاحب یو کمیټي جوړه کړې وه چې ترجمانانو کمیټي به نو په هغې کې به د موږ ویکلی میټینګ کېدلو د پرایم منسټر سره هر ویک د یو نیم د 2 کاله چې کوم ما تېر کړي دي نو په هفتې کې به زه خامخا اسلام آباد ته به دا میټینګ به موږ کول نو په دې کې به دا خبرې ډېرې اوپن ډسکس کېدلې او دا و چې پرایم منسټر صاحب کې چې کله به دا خبرې او دا کیسې په دې باندې به ډېر زیات پین به یې اخیستل او دا خبرې به ډسکس کېدلې چې بھائی اوس په دې باندې ضروري خبره دا ډیفینډ کول دي او دا خبره کول دي نو هغې کې هغه یو میکانیزم و چې موږ به وکړو انفارچونیټلی یو خو دا وشو چې په ټولې دنیا کې چې کوم حالات یا آفټر کووډ بیا دا کووډ هغې وجه ده دومه خبره دا ده چې ډیفینیټلی دلته هم لکه ګوره مهنګایي کنټرول کولو لپاره سزا جزا لکه مونږ په کې پی کې ماته یاد دی مونږ په کې پی کې چې کله دا کرونا راله نو په دې کرونا دوران یا کرونا نه اولو دا د آټا بحران مسله راله یو کې چینی مسله راله نو په هغې کې مونږ کیبنټ میټینګ وکړو کیبنټ میټینګ کې مو باقاعده قانون پاس کړو چې ذخیره اندوز او دا چې کوم مافیاز دي که نه دغې خلاف به مطلب چې دومره به سزا وي او باقاعده مې قانون چې پاس کړو هغه نه بعد بیا هغه چاپې پې شروع شولې سختي شروع شوله نو په هغه ټایم کې هغه چې کوم د اوړو بورانو یو ورځ بوران هم نه وشو یو ورځ هم نه وشو موږ کنټرول کو نو خبره دا ده که نه چې یو خو ګوره دا مهنګایي ده چې دا اوولال راله اوس په هغې مهنګایي کې دومره مهنګایي وي چې کومه په دوکان ته راورسېږي او بل هغه مافیاز چې کوم دي که نه چې کوم د ذخیره اندوز وي هغه مطلب چې ته وګوره که نه دا لکه دا خو ګوره اوس کنټرولبل شیان دي پکار دي چې دا کنټرول شي چې ډالر څنګه بار ځي ځکه مطلب چې دا راپور ډالر و چې ډالر بار روان دي هونډۍ په ذریعه روان دي خو دا د هونډۍ وال خو ټول ته معلوم دي چې کم خل دا مطلب چې دا پکار دي چې دا راونیسي خو دا ټول دا ګوره دې کې دومره غټه مافیا انوالو ده چې په هغې باندې تر اوسه پوره لکه چې ایکشن پرې وانخلي بیا هم ځانونه خلاص کړي بیا هم هغه شی روان سو یو خو دغه لیول باندې کنټرول کول پکار دي د مهنګایي او بل اوورال چې کوم په دنیا کې حالات یو فیکټر دی هغه موږ نه شو وګوره اوس پټرول چې دا کم قیمتونه دي ډیفینیټلی دا په مطلب چې بره نه لکه سونې قیمت دی د پټرول قیمت دی دا مطلب چې کوم بار په دنیا کې کم کېږي هغې باندې ډیفینیټلی په هغې باندې اثر کېږي خو دا د خوراک چیزونه چې کوم دي دا پکار دا دی چې ما به هلته ډیورنګ کرونا تا به کتلی زه به حالکه دا د ما په ډیوټي کې شامل نه و چې زه به دکان ته ورځم په مارکیټ ته ورځم زه به بلکې د وړو مسله وه زه به خپل مطلب چې په مارکیټونو کې به ما هغه کوله هغې وجه دا وي که نه چې کم از کم بیا لږ دا وي چې خلکو ته پته ولګي چې بای کم از کم چې مونږ کم نمایندګان دي یا چې کم د مونږ حکومت دی یا په هغه حکومت کې چې کم کسان اپوزیشن دا یو چې کوم الزام دی دا ډېر حد پورې درست دی چې موجوده حکومت په خلکو کې د اهلیت ډېر غټ فقدان دی خبره زه خو خیر دغې سره نه اګري کوم چې نه کنټرول کېږي ډالر بهر ځي او فقدان شو کنه زه یوه خبره ته وکړم اصل مسله دا نه ده مسله دا ده چې انفارچونیټلی بدقسمتۍ نه ما خو دا کتلی چې په دغه حکومت کې څوک صحیح کار کوي که نه لکه څوک صحیح کار کوي او په نیکنیتي په ایماندارۍ کوي او صحیح پی نه اخلي یو سړي خلاف سازشونه شروع شي او هغه داسې سازشونه وي چې مطلب ده چې هغه محلاتي سازشونه وي چې یو خپره بیا ټول هغه یو پوره غو شي نور خو ګوره چې مضبوط وزیر اعظم یو مضبوط چیف ایگزیکټیو وي تاسو نه ګڼئ چې هغه داسې قسمه سازشونو په حملې کې نه راځي هغه ګوره خبره دا ده چې دلته مصیبت دا دی که نه چې پرایم منسټر وي یا چیف منسټر وي پرایم منسټر صاحب دی یا چیف منسټر صاحب دی غریبان خو په دې باندې غدي که نه لکه مطلب چې هغو ته خو دا پته ده اوس د ما په کیس کې د ما چیف منسټر ته 200% پته و هغې ته اول ورځ نه هر شی یخته میلاو شوي یخته پته چې اجمل وزیر بې ګناه دی صحیح خو اوس ضروري خبره ده چې په هغه خو پریشر و که نه نو یې خو به څه قدم اخیستلو
حالکه ما یک چې کوم اخري هلته میټینګ شوی و اخري بیا بعد کې یو بل میټینګ شوی و اوس لکه مته چې 2-3 میاشتې اول یو میټینګ شوی و آف د ریکارډ شوی خو شوی و نو بهرحال خبره هم په دې پورې درته کوله چې دا بیسیکلی پرابلم دا جوړ شي چې ګوره په کم فیلډ کې لکه ګوره د تاسو دا ټي وي چینلز ګروپ آف چینلز دي اوس په دې کې حنیف دی مبارک دی حسن دی پکې عقیل دی پکې وقاص دی پکې دلته مته چې نعیم دی ډېر کسان دي عارف قاضي دا ټول کسان دي اوس دا چې دا کار کوي دلته په دغه چینل پاره یو مهنت کوي خو بره یو باس خو ناست دی که نه نو هغه باس ته خو پته لګي چې حنیف اوس د حنیف په باره کې به څوک په غوږ کې خبره خامخا کوي دا د مونږ د سوسایټۍ کا حکومت وي کا ادارې خو اجمل صاحب دغه باس کمال بیا دی چې دی بیا د خلکو په خبرو کې نه راځي اوس خبره دا ګوري مری فیصله کوي اوس خبره ده چې دا ډیپند کوي په بوس باندې چې عادي غوګونو نه څومره کچا دی اوس که د خلکو په خبره باندې لاړل نو خلکو ګوره خلکو دا وي که نه چې یو حسد جیلسي بیا ډیفینیټلی چې ته مته ده چې په هر فیلډ کې ده خو د دغه منیجمنټ څوک کوي دا کسان چې څومره وي چې په ادارو کې کار کوي یا په حکومت کې کار کوي دغه منیجمنټ یا د دا خو مهنګای خبره هم وکړه په مهنګای خو ما صرف کوېسچن سر چې دا و چې ایټ لیسټ عوام ته دا پته ولګي چې آیا د دې 3.5 کالو ټایم تیر شوی پی ټی آی اول هم پاکستان تحریک انصاف که خیبر پختونخوا خبرو کو نو 2 سال دا دویم ټایم ده نو مهنګای سټیل روانه ده تاسو دې ته په کم نظر سره ګورئ چې آیا دا موجوده حکومت به دا کنټرول کولی شي او که نه بیکاز ټایم خو تیر سلی ګوره پرایم منسټر چې کوم په دا ریلیف کوم اعلان کړی دی دا خو لکه یو ډېر لکه ښه او غټ غلی پروګرام دی چې کوم مطلب رزلټ دا دی چې نن په 150 روپۍ کې خرڅېږي چینی ګوره اوس دغه دا اوس دومه خبره را دا هغه خبره راغله چې ما تا ته ووایي چې کنټرول بای ذخیره اندوز دي یا چې دا کم دا چې دا کم دا چې کم زیات قیمت اخلي او دا اخلي دغه ګوره دا چې تر څو پورې تا د قانون دی ته د سزا جزا داسې سیسټم نه وي نو ډیفینیټلی هغه خو تا ته پته ده چې یغه نه به خلک غلطه فایده اخلي خلک مته ده چې دا شی کوي ګوره مونږ دا خو به منو که نه چې په هر شي کې دا شی یعنی یو سلسله ده یو شی دی چې دا روان دی نو دا سټاپ کول دی اوس کو په بره په حکومتي لیول باندې په بره په حکومتي لیول باندې ښې فیصلې هم کیږي ریلیف هم راځي کنه سټاپ کیږي نو کنټرول کول ګوره په دې کې اوس بیا دومره خبره ده راشي چې اوس کنټرول کول یې څوک دي هغه پر ډپارټمنټ سي هغه پر ذمہوار خلک دي هغه تنخواګانې اخلي پروتوکول اخلي سرکاري هغه ریسپانسیبিলিټي ده چې الاړ شي چې د خپل علاقې زه اوس هم دا وایم دا کار اخیستل د حکومت ذمہ داري زه اوس دا وایم چې هر ډیپټي ولې چې په حکومت کې زه پاتې شم هر ډیپټي کمشنر ته هر ډیسټریکټ کې هر ډیپټي کمشنر ته دا وایي چې بھائی دا شیان دي که دغه چرته مته په مارکیټ کې څه مسله رااله ته به ریسپانس ولې چې د یو ذمہواری ده که غلط کیږي و دې نسی خلک دا ضروری ده بریک والو وړا شان دمه واخلو حالات لګ ګرم کیږي وړا غون دمه واخلو د مینه پس راځو بیا ولک ډسکشن کو نو چرته بل مزه مونږ سره اوسه جی ویلکم بیک ګران کوتونکو د لباس تاسو هر کلی وایو ډیر چې کوم دا موږ ډیټیل سره گفتگو روانه وا په مهنګای حواله سره ډسکشن روانو حنیف صاحب څه کوېسچن کوله مالک نو پرې چې اسګه اجمل صاحب خلیا دا غوي ډیفند کوي وسوم او ما ته لګي چې سټیل دو زړه چې هغه نرم عمران خاني اوس هم پزله کې شته عمران خان سره مینا سوال بدل کما تاسو لګ تاسو خو ویل چې ټیک شو دا بین الاقوامي معاملات دي دغه په جبان دي هم مهنګای او شیبل شي خو تاسو د موجوده حکومت د چکم ډیر په خلک دي دا غوي بیانات چې موږ اورو چې هغه د مهنګای کنټرول کولو لپاره
چې کوم هغوی تجاویز ورکوي او یا چې هغوی د مهنګایي په وجه چې کوم دلایل ورکوي هغه ډېر عجیبه دي. لکه زه به وزري خبرې وکړم سیاستدان به موږ لږ سیټ ته کړو زه به ستاسو د حکومت یو ډېر هغه موږ چې ته قابل ماهرین وایو هغه یاد کړم. سټیټ بینک گورنر واقع رضا صاحب وایي چې د ډالر قیمت که سیوا شو دا خو د خوشحالۍ خبر ده ورسیز پاکستانونو ته ډېر غټه فایده ورسېده. دا یو ماهر معیشت دپاره څومره عجیبه خبره ده. بل ستاسو یو وزیر موصوف چې دی هغه دا خبره کوي چې د ډالر قیمت سیوا کېږي نو دا ښه خبره ده. موږ چونکې پیسې چې دی د قرضې هغه موږ په روپو کې ورکوو لهذا موږ ته فایده وشوه. بل وایي چیني کم کوي چیني یو 9 دانې کمې کوي یا به خلک به لګیا د چینو دانې به شماري هغه کم کوي نو تاسو ته به چې دی فایده ورسي. ښه یو پکې وایي چیني مه خورئ دې نه به ستاسو وزن چې دی هغه کنټرول شي چیني ښه خبره نه ده. یو خو وایي چې روټۍ وخورئ یو وایي ډوډۍ یې وخورئ. ښه بل پکې وایي سبزي که ګران دي نو دا ښه خبره ده زموږ چې کوم دهقانان دي هغوی ته فایده رسي. نو ستاسو چې کوم دا دلایل دي د مهنګایۍ دپاره هغه داسې دي چې زخمو پر نمک چړه کړه. اچھا سر جی نمک نه یو خبره هر څه ګران دا نمک ولې نه ګران دي نو ستاسو بیانات چې کوم دي نه بلډ پریشر لکه دا چینی ګرانیږي غوړي هر څه دا نمک ولې نه ګران نو ستاسو دا بیانات چې کوم دي دا په زخمونو باندې مالګه دوړول ده. خان اصل حنیف خبره دا ده چې ګوره چې څوک سټیټمنټ ورکوي یا څوک خبره کوي هغه د یو ریسپانسیبিলিټي ده چې بای اسه وایي هغه باندې به زه څه کمنټس کوم خو زه اسه یو خبره بل درته کوم چې دا رښتیا خبره ما باندې اسه مکو نور مارا باندې کوم نور وسکیږي خبره وره سر جی خبره نه اجمل صاحب دا خبره دې ټیک ده حنیف صاحب یو منټ حنیف صاحب سر جی رښتیا ضروری دي ځکه چې دو سټیټمنټس خبرو کړو یو بل سټیټمنټ وکړه مهنګای الله کی طرف سے آتی ہے لکه چې خلک دا سټیټمنټ ورکړي تاسو لکه صحیح سټیټمنټ راکو رښتیا لګ را سره وایي چې او نور نه پریشه او نور به سره څه کوي لکه ایگزیکټلی وجلې خو دې شنه بالکل او دا ټیک ده چې لکه ما خیال دی چې په خیبر پښتونخوا کې خو څوک ما داسې نه دی درلی چې یو پالیټیشن پاره یا یو کس پاره چېرته مته ده چې کمیشن جوړ شوی وي بیا 12 میاشتې په دغه قسم لکه دا ته ټیک وایي داسې چا بل سره نه دی شوي چې لکه کمې ما سره شوي ټیک ده سره سلی دي خو بیا یې بله عهده ورکړې ده خبره نه هغه کې خو خبره ما تاسو ته اول کلیر کړه چې خبره دلته خو دا نه وه دلته خو خبره بله وه که نه که هغه خبره وایي زه به تا ته 10 مثالونه درکړم لکه مطلب ده چې آی نو ایچ اینډ ایوریثینګ او بل زه خو په هغه کابینټ ممبرانو کې نو ماشه ما ته پته نشته ما ته ډېرو خبرو پته ده خو چې چېرته سړی ټایم تیر کړي هلته بیا لږ سړی دا ته ګوري چې چلو ما سره ځای کړي وي خو زه نه دا سره داسې کوم خو خبره دا ده چې هغه بله خبره ده خو زه صرف دا وایم چې ګوره یو شی دی چې په موجوده صورتحال کې زه دا وایم چې پرایم منسټر عمران خان صاحب نه د خلکو انتهایی ډېر توقع بالکل ما په خپل لکه ګوره ما چې دا پارټۍ جوین کړې ده په ریکارډ باندې ده اوس هم هغه ویډیو شته ما 7 ورځې اول په الیکشن نه دا پارټۍ جوین کړې ټیک شو صرف په یوې وجې او ما هغه سټیټمنټ هم موجود دی او د خان صاحب هم هغه سټیټمنټ موجود دی چې په هغې کې ما دا ویلي وو چې ده ما ته ویل وایي چې ته ډېر لیټ کړو تا ته خو ما ټکټ درکولو دا او دا ما ورته وایم زه ځکه په ټولو نه باد کې راغلم خان صاحب چې دا زه د ټکټ پاره لکه ټولو ټکټو پر راځي چې زه هم په لیسټ کې مې نوم نشي راشي ټکټ پر راغلم خبره دا ده چې عمران خان صاحب نه د خلکو ډېر توقعات وو او دي ټیک شوه اوس که زه د پارټۍ زه په پی ټي آی کې یم سرکاري عہدې نه یم خو پی ټي آی کې خو یم که ټیک شو نو زه اوس هم دا وایم چې که چېرته مونږ د عمران خان نه علاوه چې کم مونږ یو مونږ ټولو ته پکار ده چې کم از کم د یو سړي په وجه باندې تا ته ووټ میلاو شوی واله کې زه ډېر خلک پېژنم چې کونسلران نشي جوړېدلی ټیک شو عمران خان ووټ ما ته کله کله به دا خبره کېدله که نه چې وایي چې
هغه نان الیکټډ شو کې ما الیکشن کړي نو نان الیکټ ما ورته مې عمران خان ټیکټ چې نه وي ور سره زه به ډیر خل پیژنم چې هغه کونسلر الیکشن وو ګټلې وي یا وو ګټي ټیک شو زه به د سیاست پرېږدم خو بھائی یا څوک ته عمران خان ټیکټ په وجه باندې چې رالل پاکستان ته ریښه نو عمران خان پاګه کې څوک راواخسته څوک په سېنات کې راوسته څوک صوبایي اسمبلی جوړ څوک په قومي اسمبلی څوک منسټران جوړ کړ څوک څه شي جوړ کړ څوک څه شي جوړ کړ بل پکار دا چې سر دا په خله نه عملاً دا کار پکار دی چې پریکټیکلی چې کومه وعده د پاکستان د خلکو سره په 2018 کې الیکشن کې شوی وي کم از کم کټول نه وي نو 50% پکار دی یو کال کې کېدی شي هغه ټیک شو زه خو اوس وایم ګوره انیف جانا ویل پکار یو کال کې کېدی شي دغه واده هر شی کې دی شي ویل پکار دی ویل نشته مته دا ویل خو د ما دا ته وی چې ویل پر خو او زه په دغه پوزیشن کې نه یم چې زه تا ته وایم چې ما سره خپل داسې شوی دی چې ما سوچ چیرته نه وکړې او مته دا چې تا ته پته ده بل ته پته ده بل ته ټولو خلکو ته پته ده چې بای صاحب په کرپشن خو چې لري کولای خو به ځکه کسان ورته وخه ما چې پلان کې ایون زه به ماته چې ایویډنس ورکوم په کرپشن خو یې لري خو لکه یو خو وی لکه ګوره مقصد بیلو مطلب دی چې مقصد بیل اچھا مقصد چې کله بیل شي په هغه کې نو دا ټول شیان چې بیا په دغه قسم کیږي چې لکه مثال کې طور پر لکه زه خپل تا ته وایم داسې به ډېر خلک وي په دې پی ټی آی کې چې غریبانو سره به څه شي تشریح وشي ورکړی دی آخري سوال مختصر جواب راکړئ سر جی بالکل ټایم نشته آخري جواب ټایم الیکشن کیږي کنه چلو کیږي الیکشن په ټایم کیږي کنه ضرب وشي الیکشن بلدیاتی نه جنرال الیکشن انیف جان اندازه سیاسي بصیرت څه وایي نو کمنټس نو کمنټ اوکے थैंक यू सो मच सर जी تاسو تک پاره جهان مننه ګرانو کتن کو ان شاء الله سره بیا سبا بیا ملاقات کی سبا پر مونږ ترا کو اجازه الله حافظ پاکستان زندہ باد